ور یو حدیث کې راځي دی الله تعالی تر خبرتیا پرې چې دا کښنی میږي هر څومره چیرې کاکي پر دیواله باندې رواني یا پر ځکه باندې رواني الله تعالی په دا چیرې کاکي چې هر څومره سخت یې کوي دا میږي هم کې ویني او الله تعالی د دې میږي د دې پښو طرفې هم او هغه سماع د اوریدل دا یې لیدل چې په هر څومره چیرې کاکي میږي چې په هر څومره کښنی شي چې میږي یا مچر دی دا چې پرې شي باندې رواني د دې پښو طرفې او د میږي په څه طرفې د مچر په څه طرفې الله تعالی د طرفې او د انسان د زړه خبره چې کوم ده چې انسان په ځل کې جوړوي په دې باندې الله تعالی آگاه دي چې خالي جوړي کې په ځل کې وخت بنا وخت دا یو خبره کوم چې دا خبره باید ذهن نشین سي په ذهن کې کلک کښول سي لکه څنګه چې اسلام و دې نارینه وته په صفا الفاظو کې دا خپل نظرو کښته ساتل حکم ورکړی دی و نارینه وته چې دا حکم ورکړی دی دا غره کم وشوزو ته هم دا په صفا الفاظ باندې په قران مجید کې دا حکم ورکړی دی چې نارینه وته مګوره د خپل شرمګاه حفاظت وکړه زنا مکوه د امانت حفاظت وکړه زنا مکوه د دې سترګو حفاظت وکړه چې په قتل نه محرم مسلې ته مکوه او نه محرم الګ ته قتل مکوه دا وای وساته ولی زکه کنارینه دی او کشزه د دې دوه یو خمیر زکه په انسانیت کې سره یو دي په عذاب او رحمت کې سره یو دي او جنت او د دوزخ په فیصله کې سره یو دي او لو خبره داده چې څنګه الله تعالی د نارینه په فطرت کې شهوت شي دي د نارینه په فطرت کې خوند یې شي دي چې شایسته مخه خوند ورکړي دا غره کم په شوزو کې الله جل جلاله دغه فطرت یې شي دي چې هغه به په نظر استعمال کې هغه په ځین کې شي راګرځي د جنجونو په ځین کې به شي راګرځي لکه نارینه چې یو شزه یا یو انجلې وژني ما ته باز کسان وای ته بخي د یو مخ د ښکارا خبرې کوي مطلب د ښکارا کوي کنایت نه وای ما کنایت ځان دې ځکه ښکارا کوي ښکارا ځان سره طرفو ښکارا خبرې به سره کوو وخت د ښکارا پټ خبرې نه پټ خبرې به ساتو نه کنایت زما د په کنایت کوي نه په کنایت سره راځي نه بس دا خبر نو د دې فطرت چې دی اغم یو دی الله تعالی چې څنګه په نارینه کې کم فطرت د شهوت یې شي دغه فطرت د شهوت په شوزو کې هم یې شي دغه د شهوت فطرت د په انجیل کې هم یې شي لہذا لکه نارینه چې څومره به طبقېږي شزه دغه لاس واره به طبقېږي باید په کور کې پرده جوړ کړه اوله خبره خدا په کور کې پرده جوړ د لونو لورو ته دا وایي په کور کې پرده جوړ کړه نو مره پرېږده د باندې و میړګان ته د شزه دا وایي چې دا شزه د باندې مره پرېږده ورونه ته د خوند په باره کې وایي چې دا خوند مره پرېږده هر یو ته د ارچا په باره کې وایي چې دا مره پرېږده د باندې کې چیر پرېږده ته خامخا ضرورت پېښېږي د ډاکټر ضرورت پېښېږي د باندې وتلو ضرورت پېښېږي د یو همسایه و د رشتہ دار مرګ او زندگی او مبارکي پېښېږي دا خو وتل غواړي نو چې غواړي د غټ چادران په کور کې ور جوړې په چادرې کې راو بس په دا نری په لونانه کې مرا بس په دې نری کالي کې مرا بس فورل د آخرت فورل د قیامت باندې به هم الله تعالی پښتنه کوي په دنیا کې به هم انسان ذلیل کوي دا به ذلیل کیږي کناري نه د کښه دا به دواړه په دنیا او آخرت کې ذلیل کیږي نو ولکه څنګه چې الله تعالی و دې نارینه ته دا فرمان کوي دا هر کوم شوزه د فرمایي او نبی عليه الصلاه والسلام تعالی فرمایي چې وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن چې توجه خپل امتیانو و دې شوزه ته دا وایي چې دا خپل نظرونه کښته ساته او نارینه ته مګوره او د خپل فرجو د خپل شرمګاو د دې خیال وساته د حفاظت وکړه په دې ګناه مکوه د زنا نو د دې دوړو آیاتو څخه دا مفهوم دا مضمون او دا مقصد
په واضح تور باندې معلومیږي چې د سترګو بې باکي یو په شهوت کې زیادتي راولي او بل په شرمګاو کې انتشار راولي اخر خیال به وچیته ځي وزنا ته ځي کله نارینه دی او کله شوزو دی دا به اخر چیته ځي وزنا ته دی دا سوچ دی حتی چې په دا رقم حالات کې د انسان پر عقل باندې چې هر څومره عاقل انسان چې غلط نظر وساتي د پر عقل باندې په د غفلت پرده راځي دی به غافل شي په دا ځای کې د عقل په دا شیطان دومره په دې زارو باندې ورولړي چې الله به جویر کې رسول به جویر کې د خدای قرآن به جویر کې حکم د الله جویر کې هر څه به جویر بس د به سوچ په دې انجلي یا په دې څه کې باندې یا په دې انجلي یا د دې څه سوچ په دې نارینه کې باندې دا چې د هغه دماغ یو مخ زهر آلود کې په زهر باندې ورولړي هغه پرده د عقل چې کوم ده هغه جن پورته کې د غفلت پرده پر اواره کې پر دې عقل باندې حتی چې دا شهوت په دې رونو سترګو باندې دا خوند نه دی په دې رونو سترګو باندې یا د عشق چې انسان عاشق شي د دې رونو سترګو باوجود به انسان دلته وړون جوړ سترګې بیکار کوي لیکن د شیطان به پرده پر راوړي دی به په داسې کې کله وړون دار کم حتی چې بیا شیطان انسان په ګناه کې د ګناه مرتکب جوړ کړي او په ذلت او په رسوایي کې راولي د ذلت او د رسوایي په کډي او په دریا کې واچي ځکه ماته ته مخکې حدیث وویل چې د شیطان اصل هدف چې دی هغه دغه بس غلط نظر غلط خبرې په دې د نامحرمه په غوږو باندې په موبایل کې نن سبا ځوانان چې پاخته دي په موبایل باندې اوریدل یا مخامخ د انجونو او د ښځو خبرې اوریدل نامحرم اخري شیطان مقصد چې زنا کول د انسان او زنا باندې موږ ډېر غیدل بیانونه وکړي چې ډېر بې حیايي کار دی ډېر د بدرنګۍ کار دی کنور نه انسان دې الله جل جلاله په سو شرمي چې کله انسانان بنځي کړځي سارای اول شرم او حیا د الله تعالی څخه پکار چې الله تعالی فرض دی شرم باید انسان د الله تعالی څخه او بیا د دې ملائکه چې وکړي چې کوم د حفاظت ملائکه د انسان سره ورسره هر انسان سره الله تعالی خصوصا د مسلمان سره دومره احسان کړی دی چې الله تعالی ملائکه ورسره کړی لیکن د هغه ملائکه سم شرم نه د هغه ملائکه سم حیا نه او په داسې کې د ملائکه موجود نه دا چې هر څه وته تر پیښه غوړ او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله نارینه یا شذ په زناکاری باندې اخته شي الله تعالی د دې سره ایمان دی پور دی لکه پر سر باندې مړه چترې په دې باران کې ولې د ایمان دی چې پور چې کله دې د دې بد عملي د دې غلط فعل څخه د دې غلط عمل څخه فارغ شي هغه د ایمان چې کم نور دی هغه درته پدې کې ورسي